أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Jadi zina di ruku pada Allah Jalla Shanuhu numanu ayatunu ki bisharat zikr ki tafsiri da muttaqiyanu da para da farisgaro da para aw biya da dina bad ayatunu ki takhwif yara wa sazagan zikr ki da jahannamiyanu da para da mushrikin da munkirin da para. Chunke makki da anbiya wa akiyat bayan shu aw daga anbiya kiram pa maqdas maka ډیر پاک خلکو ډیر نیک خلکو ډیر اوچت خلکو نو فرمایي چې دا کوم نعمتونه را روان دي دا دغه انبیاو لپاره دي او د دې د متبعینو لپاره دي. کم کس چې دغه انبیاو خبره منلې ده او د دې نه بعد چې کوم سزاګانې را روانې دي دا د هغه منکرینو لپاره دي کوم منکرین چې د انبیاو مخالفت کړی دی د هغې خبرې نه منلې. هذا ذکر دا یو قسم دی. وان للمتقین او د پاره د متقیانو لحسن مآب خامخا ښایسته ځای د ورتلو دی. دا ښایسته ځای څه شی دی دا یې تفسیر کوي. جنات عدن جنتونه د همیشوالي دي مفتحة لهم الابواب چې پرانستل شوي وي د دې لپاره دروازې. کوم چې متقیان دي پرهیزګار دي د دې لپاره د ورتلو ځای ډېر ښایسته دی. مراد د دې نه جنت دی او د دې جنت هغه وخت هم بیان کړی دی چې دا همیشه لپاره دی. جنات عدن همیشه لپاره به دې جنت ته داخلېږي. دا نه چې دنیا کې یو کس ځان له بنګله او محل جوړ کړي نو په دې کې دی عارضي لږ ټایم دپاره خو د جنت نعمتونه همیشه دپاره دي. مفتحة لهم الابواب د جنت دروازې به د دې دپاره د مخکې نه پرانستلي شوي وي کلو شوي وي. مخکې به انشاءالله راشي سورې زمر کې 23 سپاره اخري رکوع ده. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. جنتیان به جنت ته داخل کړي شي ډېر په امن او ډېر په سکون او ډېر په اطمینان سره ډېر په خوشحالۍ سره او د دې جنتیانو لپاره به د جنت دروازې د مخکې نه کلو شوي. لکه زموږ یو درون او خوږ مېلمه راځي ډېر د لرې ځای نه نو موږ د استقبال لپاره بار روزو د خپلې حجرې دروازې ورته مخکې د کلو کړو چې پلانکي صاحب را روان دی موږ د هغه لپاره بار راوتي یو. دې وجې نه د جنتیانو لپاره به د مخکې نه دروازې کلو کړو شوي چې جنت ته داخلېږي دا ستاسو ټکانه ده دا ستاسو داخلېدو وړ ځای دی. ځکه فرمایي مفتحة لهم الابواب کلو کړو شوي وي د دې لپاره دروازې متکئین فیها نور نعمتونه دي. تکیاګانې به یې لګولې وي په دې کې ډډې به یې والي ډډه څوک لګي څوک چې بېغمه وي نو دغه جنتیان به بالکل بېغمه ځان له مناسي ډډې به یې لګولي ګپونه شبونه به لګوي. مخکې فرمایي یدعون فیها راغواړي به په دې کې بفاکهة کثیره میوې ډېرې و شراب او د څښلو څیزونه رنګارنګ قسمه قسم میوې به راغواړي او دا به خوري او ډېر سره سره به د څښلو څیزونه راغواړي چې په دې کې شراب دي په دې کې پی دي په دې کې اوبه دي په دې کې ګبین دی ټول نعمتونه په دې کې داخل دي. وله بفاکهة کثیره میوې ډېرې یو قسم میوه نه ده یاده کړې چې صرف انګور ده یا صرف کیله ده یا صرف مالټه ده یا صرف بله میوه ده. څومره قسمه میوې چې دي دنیا کې هم موږ تاسو سره د میوو سکنه کړې ده. موږ تاسو ته په شپه باندې 11 میوې به راته یاد دي چې دا میوې موږ خورو. حالانکه د جنت نعمتونه د جنت میوې بې شماره دي. رنګارنګ میوې به دې خوري او د هغې نه به دې مزې اخلي. او فاکهه تفکه دا د مړېدو لپاره نه وي دا د تلذذ دپاره د لذت دپاره د خوند دپاره. او شراب د څښلو څیزونه مخکې به انشاءالله راشي سوره محمد کې فیها انهار من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم يتغیر طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفى. څلور قسم نهرونه په جنت کې بهیږي. یو د خالص اوبو نهر یو د خالص ګبین نهر یو د خالص شراب نهر او یو د پیو نهر.
د شرابو تذکره مخکې تېره شوې ده او را به شي بیا چې داسې شراب دی سوره واقع کې ماشاءالله تفصیل راځي سوره رحمان کې هم راځي چې دغه شراب به چا باندې الټی نه لګي د دنیا د شرابو د وجې نه سر باندې درد راځي الټی بېهوشي راځي زړه خرابېږي د جنت د شرابو به دا صفتونه نه وي بلکې هغه بس د لذت دپاره څکي چې انسان له به هغه نور هم خوند ورکوي ځکه فرمایي و شراب او د څکلو څیزونه یعنې کله چې دې میوه وخوري دې پسې بیا د څکلو څیزونه غواړي دنیا کې هم کله چې یو کس خوراک وکړي ورپسې مال او سوپر وړی همدغه رنګه دته باندې د خوراک نه بعد شراب د څکلو څیز ملاویږي د دې د پاس نور نعمتونه ذکر کېږي وعندهم او د دې سره به وي قاصرات الطرف قده کوونکي یا بدنونکي نظرونو والا په خپلو خاوندانو باندې اطراب همزولې دې سره به همزولې حورې او بیبیانې وي چې د دې نظرونه به صرف په خپلو خاوندانو باندې لګي قاصرات الطرف کې دې طرف ته اشاره ده چې دا حورې به د دې د خپل خاوند سره دومره انتهایي مینه وي چې بل چاته به دې نه ګوري همدغه رنګه به د خاوند د خپلې ښځې سره دومره مینه وي چې دا خاوند به بل چاته نه ګوري دې له به الله جل شانه دومره حسن ورکړي د ښځې لم او د خاوند لم چې دې بل چاته نه ګوري صرف یو بل ته به ګوري او اطراب کې اشاره چې دا به همزولې وي څونه عمر به دي حدیث کې دا عمر بیان شوی دی چې دا به 33 سال عمر وي د ښځې عمر هم 33 سال او د سړي عمر هم 33 سال هلته بیا بوډاګان دي همیشه لپاره ځواني ده او همیشه لپاره دغه نعمتونه دي بیا د حورو تعداد څومره دی دې کې خو بل اقوال مفسرینو ذکر کړي دي او مخکې انشاءالله سورة الرحمن کې راشي هلته کې 2 قسمه حورې بیانېږي او بعضې مفسرینو هغې 72 پورې تعداد بیان کړی دی چې 72 حورې به جنتي ته رامیلاویږي هذا ما توعدون دا هغه دی چې تاسو سره واده کېدی شي لیوم الحساب دپاره د ورځې د حساب تاسو سره د دې نعمتونو واده شوی وه تاسو سره دا نعمتونه اوس ملو شول او دا نعمتونه خیراتي نه میلاویږي د دې نعمتونو لپاره ځان ستړي کول دي قرباني برداشت کول دي د الله قانون منل دي د الله کتاب منل دي د الله نظام منل دي د الله تعالی احکامات منل دي که یو کس دنیا کې خپله منماني کوي خپل ذهن جنګوي د الله کتاب نه مني کتاب ته نه کیني نه زده کوي نه پې عمل کوي د الله قانون د الله نظام نه مني داسې کس ته به دا نعمتونه نشته بلکې دا د هغه مخلص مسلمان دپاره دي چې د کم کس عقیده د توحید ده او د الله تعالی احکامات یې منلي دي او د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم طریقې په خپل ژوند کې راوستي که یو کس دنیا کې صرف دعوی کوي چې زما د الله د نبي سره مینه شته زما د الله سره مینه شته دین به زه منمه اسلام به زه منمه د الله قانون د الله نظام به منمه خو لیکن په ژوند کې نه راولي نو صرف دعوې ګوره منافقان هم کړی وي هغې د مونږ اوږدې اوږدې دعوې کړی وي مونږ دا کوو مونږ دا کوو مونږ دا کوو عملونه د هغې نه وو دې وجې نه الله تعالی د منافقانو دپاره د جهنم اخرنۍ طبقه تیار کړې ده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار نو که دنیا کې یو کس اسې منافقت کوي چې زه خو دین منمه زه خو اسلام منمه زه خو د الله تعالی قانون او نظام منمه زه خو د امام الانبیا طریقې منمه خو لیکن په خپل ژوند کې نه راولي د نه مثال په شان دغه منافق دی کم منافقان چې د امام الانبیا سره په دور کې دا تېر شوي بهرحال اشاره دې خبرې ده چې دا نعمتونه ګورې دا د هغه کس دپاره دي کم کس چې د الله تعالی دین مني مخکې فرمایي ان هذا لرزقنا یقینا دا زموږ رزق دی ما له من نفاد نشته دې دپاره ختمېدل او خلاصېدل د دنیا نعمت عارضي دی فنا کېدونکی دی ختمېدونکی دی د لږ ټایم دپاره دی او د جنت نعمتونه همیشه دپاره دي دنیا کې یو کس ځان له بنګله هم جوړه کړې ده ډېره خرچه یې پرې کړې ده ډېر ګاډي ډېر مزدوران نوکران ټوپکمار ورسره دي او ډېره غله ډېره میوه کړکور پرتې دي د هغې نه ډېر استعمالي خوري اخر دا ختم شي نور راوړه بیا وایي نور راوړه بیا وایي نور راوړه اکو هر سره سره ډېرې ختمېدونکي نه دي بالفرض دې به د دنیا نه ځي دا کور د همیشه لپاره نه دی دا مال د همیشه لپاره نه دی دا ښځې بچي د همیشه لپاره نه دي دا نه پاتې کېږي نو بیا به د باندې پریشاني راله الله فرمایي چې جنت نعمتونه ګورې داسې نه دي همیشه لپاره دي هر قسم نعمت چې الله تعالی پیدا کړی دی مسلمان لپاره جنتي لپاره نو ګورې دغه نعمت همیشه لپاره دی دې وجې نه امام غزالي رحم الله اس یو مثال ذکر کړی دی څه حدیث کې دی اس یو مثال بیان کړی دی هغه وایي چې د ټوله دنیا درې ځمکې د تح نه راوالي تر اسمانه به څونه خلا ده دا ټول د دانو نه ډک شي د غنمو دانه یا د جوارو دانه یا د وربشو دانه او زر کاله بعد یو مرغۍ راځي د دې صرف یو دانه وړي وي اخر داسې وخت به راشي دا دانې به ختمې شي لکه دا د دې به هم سټیم وي مونږ په لاس کې یو چونګ دانې واچو دا څوک شمارئ نه چې دا څونه دي بیا د جومات ته وګورئ څونه غټ جومات دی بیا د جومات د بار صحن ته وګورئ بیا د کلي ته وګورئ بیا د ټولې دنیا ته وګورئ
دا یو اخر داسې وخت راشي چې دانې به ختم شي خو لیکن د آخرت ژوند نه ختمیږي د دغه ژوند دپاره تیارې پکار دی الله فرمایي چې دغه نعمتونه همیشه دي دا نه ختمېدونکي دي مخکې ورپسې د جهنمیانو لپاره عذابونه الله بیانوي هذا دا بل قسم دی وان للطاغین او یقینا دپاره د سرکشانو لشر مآب خامخا بس ځای د ورتلو دی بس ځای د داخلېدو دی کم کس چې طاغي دی او دارنګه د الله تعالی دین نه مني د الله تعالی نظام نه مني دین پورې خندنې کوي دین پورې استهزاء کوي د دې کس لپاره الله جل شانو فرمایي چې دا د دې کس دی دا جهنم دی جهنم دی یصلونها داخل بشي د جهنم ته فبئس المهاد ډېر ناکاره ځای دی ډېر ناکاره ځای تیار کړی شوي د دې لپاره الله تعالی ډېر ناکاره ځای تیار کړی دی هذا دا فليذوقوه پس اوسکې دی لره دا عذابونه اوسکې دا کوم عذابونه دي دا هغه عذابونو تفصیل بیانوي حمیم ګرمې اوبه دي یشېدلې اوبه دي وغساق او وینې زوی د جهنمیانو دي جهنمیانو ته به د خوراک څښاک او بندوبست الله تعالی کړي څنګه بندوبست به شوي حمیم دي ته به ګرم اوبه میلاویږي او دارنګې غساق کم چې د جهنمیانو ګندونه دي کم نوونه کم پیپونه د هغې نه رابهیږي دا به داسې د یو نالۍ په شکل کې روان وي او دا به خوټ کېدلی شوي دا به دې ته میلاویږي مخکې مشاله سورة محمد کې راشي کله چې دې د هغې نه یو بوټو کې یشوي الوجوه د مخ دا نمونه به بلکل ګډوډه شي او بئس الشراب ډېر بسکل دي او مخکې فرمایي چې فقطع امعاءهم چې د دې اوبو د وجې نه به دې د کلمو دا نظام ټول لاندې وبهیږي کلمې به کټ شي دا به کلمې به ختم شي دومره ګرمې اوبه به نو دغه ګرمې اوبه الله تعالی د دې جهنمیانو لپاره دا پیدا کړي دي وآخر من شکله ازواج او نور د دې په شان عذابونه شته دا خو هسې یو نمونه وه د دې نه سخت عذابونه هم شته نور عذابونه هم الله تیار کړي دي د هر جهنمي لپاره الله تعالی د عذابونو وعدې کړي دي کوم چې همیشه جهنمي دی دې ته به دغه عذابونه خامخا میلاویږي هذا فوج دا یو ډله ده مقتحم معکم چې داخلېږي به تاسو سره دا کومې سزاګانې چې بیان شوې دا سزاګانې د چا لپاره دي و د هغې کسانو تذکره کوي مقتحم معکم چې داخلېدونکي دي تاسو سره لا مرحبا بهم نه به وي مرحبا د دې لپاره نه به وي خوش آمدید د دې لپاره انهم سوال النار یقینا دي داخلېدونکي دي اور ته مراد د دې نه کشران دي مشران به تللي جهنم ته کوم چې ګمراه مشران دنیا کې راغلي وو یو مخکې تللي جهنم ته ورپسې به کشران لړ شي دا مشران به دې کشرانو ته ووایي ستاسو لپاره مرحبا نه وي ستاسو لپاره خوش آمدید نه وي لکه کم خوا جهنم ته راغلی که نه تاسو ته موږ په خیالۍ ته ووایو نو ستاسو لپاره مرحبا خوش آمدید نه وي ځکه موږ سره په جهنم کې شریک یې خلک مرحبا چا ته وي خپل دوست ته وي که نه دنیا کې ورسره دا مینه ساتلې ده دا خو د یو بل دشمنانو نو ستاسو لپاره مرحبا خوش آمدید نه وي قالو هغې ورته ووایي بل انتم بلکې تاسو یعنې کشران باندې مشرانو ته ووایي لا مرحبا بکم نه د یو مرحبا ستاسو لپاره نه د یو خوش آمدید ستاسو لپاره یو بل سره په جګړه شي څه به ورته ووایي انتم قدمتموه لنا تاسو را مخکې کړی زموږ دپاره دا اور فبئس القرار نو ډېر ناکاره ځای دی موږ خو ستاسو د لاسه ګمراه شوي یو موږ ستاسو د لاسه جهنم ته راغلي یو نو ګویا کې په دې آیات کې دې ته اشاره ده چې مشران او کشران یو بل سره بل جهنم کې بحث کوي کله چې کشران داخلي شي جهنم ته نو مشران بولی چې تاسو باندې خوش آمدید او مرحبا نه وي دې به چې ستاسو دپاره دیم نه وي ځکه موږ تاسو ګمراه کړي یو موږ تاسو د لاسه جهنم ته راغلي یو تاسو زموږ مشران وئ تاسو زموږ لیډران وئ او تاسو زموږ رهنماګان وئ تاسو به جنډې ګرځولې دي نو ستاسو د لاسه موږ جهنم ته راغلي یو تاسو موږ ته غلطه لار ښودې ده موږ ته غلطه مسله بیان کړې ده لہذا استادان او شاګردان پیران او مریدان او مقتداګان کم چې دي مقتدین دي دا ټول به دي پسې دا روان دي او دواړه قسمه به جهنم ته ځي کم چې ګمراه دي په دنیا کې د ګمراهۍ وخت تېر کړی دی قالو هغې به ورته ووایي ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا وړاندې کړی د مونږ دپاره د عذاب یا د جهنم فزده عذابا ضعفا فی النار نو زیات کړه د لره عذاب او دوچن په اور کې کم ظالم چې موږ دنیا کې ګمراه کړي وو د چا د لاسه موږ جهنم ته راغلي یو یا له دې کسه د عذاب ډبل کې موږ ته غلطه مسله بیان کړې وه موږ یې پوه کړي نه وو موږ خو دې پسې بس روان وو جنډې به سره ګرځولي دي نور تحقیق هم نه و کړی ځان هم خبر کړی نه و دې وجې نه
مشران او کشران دواړه قسم په جهنم ته داخليږي او دا کشران به خپل مشرانو ته خیری کوي چې د عذاب دا ډبل کې مخکې تیر شوی دی سوره احزاب کې همداسې قسم عذابونه بیان شو ادلګم کشران او مشرانو ته خیری کړوي چې دی زمونږ دپاره چې موږ د دې لاسه موږ ته عذابونه ملاویږي او موږ د دې لاسه جهنم ته راغلي یو مخکې فرمایي وقالو دی بووی ما لنا څه وجه زمونږ دپاره یعنې کله چې دواړه قسم جهنم ته داخل شو کشران او مشران استادان او شاګردان پیران او مریدان نه ګمراه چې کوم دي نو دی به چې دنیا کې داسې یو قوم او داسې یو مخلوق و هغې نه ښکاري بلې جهنم کې قالو دی به وایي ما لنا څه وجه زمونږ دپاره لا نرى رجالا چې مونږ نه نو داسې سړي كنا نعدهم من الاشرار چې مونږ مشمارل هغې د اشرارو نه چې دا خو ډېر بد خلک دی ډېر شریران دي ډېر فسادیان دي ډېر جګړهمار دي نن هغې نه ښکاري په کار چې هغې جهنم ته راغلی وي که نه اتخذناهم سخریا آیا مونږ ګرځولي دي لره په ټوکو سره ای دې پر مونږ ټوکې کړی وي که نه ام زاغت عنهم الابصار یا کږې شوي د دې نه سترګې زموږ دا نظر چې دوکه شوی دی که نه مونږ دې پورې هسې خندنې کړو څه شو کسان دنیا کو پورې ما خندنې کو چې مار څه ځان کار کتلی دی کاږه وږه پټکي والي دی پیسې اوچتې کړي دي ګیرې پرېښي دی جوماتونه موسیرې دی بل څه کار یې نشته ما به دې پورې خندا کوله نن هغه کسان خو نشته کم خوا تللي دي نن په دې وخت کې بعضې دنیا پرست کم چې د انګریزانو ډېر متاثري مسلمان پورې خندنې کوي کله په ګیره پورې خندا کله په ټوپۍ پورې خندا کله په پټکي پورې خندا کله په موس پورې خندا کله په بانک پورې خندا څه ځان کار کتلی دی دا هغه بدتر خلک ته چې الله تعالی به جهنم ته داخل کړي دی بو چې دا څه شو هغه دیندار خلک موږ دنیا کې موږ خندنې کو څوک په طالبانو پورې خاندي څوک په دین اسلام پورې خاندي او څوک د دین په بل یو احب رکن پورې خندا استهزاګانې کوي داسې نه دي په کار دنیا کې خو نن دې ته مونږ ذلیل او بدتره ویلی دی خو لیکن دا ګورې اصل جنتیان دي نن هم چې څومره باطل پرست دي مسلمان ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري ډېر په کمزور نظر ورته ګوري چې د دې مسلمان خو بل څه کار نشته به دغه یو دین پېژني او الله پېژني رسول پېژني نه په څه باندې پوهېږي بهرحال خو دې ډېرې خنداګانې وکړي مسلمان لپاره الله جل شانه جنت تیار کړی دی او د دې ظالمانو لپاره الله جل شانه جهنم تیار کړی دی مخکې فرمایي ان ذلک لحق یقینا دا حق دی تخاصم اهل النار جګړې به کوي اور والا جهنمیان به یو بل سره لګیایي بحثونه به کوي لکه مخکې تیر شو دا کشران او مشران به یو بل سره لګیایي ستاسو باندې مرحبا نه وي ستاسو باندې خوش آمدید نه وي تاسو ګمراه کړي یو موږ ستاسو له جهنم ته راغلي یو داسې قسمه بحثونه به دې کوي خو لیکن دغه بحث او دغه خبرې بیا دې له سفیده دا ولې نه ورکوي بیا ورته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم هذا ذکر دا یو قسم دی وان للمتقین او یقینا دپاره د متقیانو لحسن مآب خامخا ښایسته دی د ورتلو دی جنات عدن جنتونه د همیشوالي دي مفتحة لهم الابواب پرانستې شوي به د دې لپاره دروازې متکئین فیها تکیاګانې به یې لګولي وي په دې کې یدعون فیها بفاکهة کثیره غواړي به په دې کې میوې ډېرې وشراب او د څښلو شیزونه وعندهم او د دې سره به وي قاصرات الطرف ښکته کوونکې نظرونو والا د خپل ښکته کوونکې خپل نظرونو لا په خاوندانو پورې اطراب همزولې به وي هذا دا هغه دی ما توعدون چې تاسو سره وعده کړي شي لیوم الحساب دپاره د ورځې د حساب ان هذا لرزقنا یقینا دا زمونږ رزق دی ما له من نفاد نشته دې لپاره خلاصېدل او ختمېدل هذا دا بل قسم دی وان للطاغین او یقینا دپاره د سرکشانو لشر مآب خامخا به ځای د ورتلو دی جهنم دی یصلونها داخل بشي دې ته فبئس المهاد ډېر ناکار ځای تیار کړی شوي هذا فلیذوقوه په دا وسکئ د عذاب حمیم ګرمي اوبه وغساق او وینې زوی د جهنمیانو وآخر من شکله ازواج او نور قسم عذابونه د دې په شان شته دی هذا فوج دا یو ډله ده مقتحم معکم چې داخلېدونکي دا تاسو سره لا مرحبا بهم نه دی یو مرحبا د دې لپاره انهم سوال النار یقینا دی داخلېدونکي دي اور ته قالو دی به ووایي بل انتم بلکې تاسو لا مرحبا بکم نه دی یو مرحبا ستاسو لپاره انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړی زموږ دپاره دا اور فبئس القرار ډېر ناکاره ځای دی قالو دی به وایي ربنا ای رب زمونږه من قدم لنا هذا چا مخکې کړی زموږ دپاره دا اور د عذاب فزده عذابا ضعفا نو زیات کړه دله د عذاب دوچن فی النار په اور کې
وقالوا دي بوي مالنا سوجدهم دپارا لا نرى رجالا چمغنینو داسې سړي كنا نعدهم من الاشرار چې موږ بشمارل په دنیا کې د شریرانو بدترونه اتخذناهم سخريا اين ولد موږ دي لاره په ټوکو سره ام زاغت عنهم الابصار یا کاږه شوي د دین نظرونه ان ذلك لحق یقینا دا حق ده تخاصم اهل النار جګړې بکی ورواله یو بل سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا لسنا حاضرين دي حاجت نپورکی بیمارانو شفای کامله عاجله مستمره ده امور کی کردارانو کو ختم کی اولاد ول اولاد ورکی چاچا ولاشته ته کمال صالح الوکی طول مسلمانانو شي جن پورکی وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين